Assalamu alaikum. Welcome. Hello to another video lecture on Introduction to Sociology. And today, the topic of our discussion will be education institution. And I will be mostly using the Pashto language. Notolo, Talib Ilmano, او ملګرو ته هرکلی وایو. د هفتې ورځ د تیر کلاسونو کې مونږه سیاست، سیاسی اداره، مذهبي اداره، دین علاوه خاندانی اداره، فیملی، او بیا پرون مونږه معیشت د معیشت ادارې حوالې سره خبرې او اترې مونږه وکړې. نننې چې کوم لیکچر دی، today's lecture will be about education institution. No, first of all, let us define what is education institution. تعلیمي اداره مونږ څه ته وایو؟ سوشیولوژي کې مونږ څه ته وایو؟ صحیح شو. نو په سوشیولوژي کې د اکنامک انسټیټیوشن ډیفینیشن دا دی چې د اکیډمیک organization regulated by the state and sometimes designed by corporations, businesses and religious or political movements to impart skills and knowledge. ها لومبه part of the definition that education institution چې کوم دی دا اکیډمیک ارګنایزیشن وی، لکه د تعلیم حواله سره تنظیمونه وي. د تعلیم حواله سره یو نظام وي، پای کې خپل تنظیمونه وي، سکول وي، پبلک سکول وي، پرایویټ سکول وي، کالج وي، یونیورسيټي وي، مدرسه وي. او دا ارګنایزیشنز څوک ریګولیټ کوي؟ د دې باندې د چا نظری؟ دې باندې د سټیټ نظری، د ریاست نظری. صحیح شو کنه؟ ریاست په دې باندې اوورسایټ کوي. sometimes however sometimes هر وخت چې کم دی نو سټیټ چې کم دی دا نه ګوري چې غریب ملک لکه پاکستان شو، نو په هغې کې چې کم دی پرایویټ ارګنایزیشنز، کارپوریشنز یا بزنسز، فرض که دا پرایویټ کالجونه دي، صحیح شو، نو دا حکومت ریګولیټ کوي. خامخا رجسټریشن یې خوشته، خو د هغې نه علاوه چې کم دی نو دا ایز ا بزنس هم چلیږي. صحیح شو. چې کوم غریب ملکونه نو په هغې کې ایز ا بزنس هم ایجوکیشن چلیږي. د هغې حکومت سره دونه پیسه نه وي چې هغه په ایجوکیشن باندې ولګوي. صحیح شو. دې نه علاوه چې کوم دی ریلیجیس اور پولیټیکل موومنټس، مذهبي او سیاسي تحریکونه چې کم دي نو هغوی خپل سکولونه کولو کی. فار ایگزامپل اقرا چې کم سکولز دي یا هرا سکولز چې کم دي دا د جماعت اسلامي سکولز دي. دې نه علاوه باچا خان فاونډیشن چې کم سکولز دي نو د این پی سکولز دي. صحیح شو کنه؟ دغه شانته دانش سکولز چې کم دي نو د مسلم لیگ نواز ګروپ چې کم دي نو د هغې سکولز دي. بیا ریلیجیس موومنټس، مذهبي تحریکونه چې کم دی هغوی خپل سکولونه ایجوکیشن انسټیټیوشنز کولاوي. مثلا د دیوبند تحریک چې کم دی، چې کم د دیوبند هندوستان نه شروع شو، د هغه اوسه پورې د دیوبند خپلې مدرسې دي. صحیح شو. دې نه علاوه د وهابیانو چې کم دي، اهل حدیث چې ورته مونږ وایو، د هغې خپل مدرسې دي. صحیح شو. پنجپیریان ورته اکثر مونږ وایو. دې نه علاوه چې کم دی نو د بریلیانو چې کم دی نو ځان له مدرسې دي. تحریک هم د انډیا نه شروع شوی دی، رای بریلی. صحیح شو. نو دغه شانتې د هر مذهبي تحریک، د هر سیاسي تحریک ځان له ایجوکیشن انسټیټیوشنز وي. صحیح شو. خو چې کم ترقي یافته ملکونه وي نو هغې کې دا سټیټ کنټرول کوي. خو چې داسې کمزورې ملک وي نو په هغې کې چې کم دی نو سیاسي، مذهبي او د بزنس حوالې سره هم ایجوکیشن انسټیټیوشنز موجود وي. خره دې کار سي ټو امپارټ سکلز اینڈ نالج، دی چې کم دی نو نوې نسل ته سکل ورکوي، هنر ورکوي او علم ورکوي، پوهه ورکوي. ټو فارملی کریټ compliant citizens who can be
compliant or contribute to the economic, political, religious institutions, for example, اوس د ایجوکیشن چې کوم دی نو دوه مین فنکشنز دي د کانفلکټ پرسپیکټیو نه چې موږ دې ته ګورو د کریټیکل پرسپیکټیو نه تنقیدي جایزه چې موږ والو د ایجوکیشن نو د ایجوکیشن مقصد دا دی چې کمپلاینټ سټیزن جوړ کړي لکه داسې شهریان جوړ کړي چې هغوی د قانون خبره مني د ریاست خبره مني یا ان کیس آف مذهبي یا سیاسي سکولونه د دې مقصد مین دا وي چې د خپل سیاسي سوچ یا د خپل مذهبي فرقې چې کوم دی نو پرچار وشي صحیح شو او د بزنس خو بس دا د هغوی چې هغوی خپل لکه ګټه غواړي or to contribute to the economic, political or religious institution دین علاوه چې کوم دی دغه شهریان چې کوم وي نو دی لکه یوزلیس سټیزنز نه بلکې دی چې کوم دی کنټریبیوټینګ سټیزنز وي دی چې غټ شي چې دی د خپل اړخ نه چې کوم دی د معاشرې دپاره څه وکړي د خپل سیاسي سماجي معاشي او مذهبي ادارو ته څه ناڅه ورکړي صحیح شو نو دې کې موږ سره پبلک او پرایویټ سکولز دواړه دي بیا په پاکستان کې چې کوم ایجوکیشن سیستم دی هغې ته چې موږ وګورو نو موږ سره تقریبا 3 لیولز دي یو سکول لیول دی یو کالج لیول دی او بل یونیورسټي لیول دی تاسو اوس یونیورسټي لیول کې ښه ګورئ ځان نه ماشومان مه جوړوئ او بله خبره دا ده چې په پاکستان کې طبقاتي نظام تعلیم دی هغه څنګه دی هغه زه تاسو ته وایم په سکولینګ کې چې کوم دی په ټاپ باندې ټولو نه اعلی تعلیم چې کوم دی په پاکستان کې څوک ورکوي ایکسپنسیو پرایویټ سکولونه ورکوي صحیح شو نمونه خو زه وایم روټس میلینیم شو بیکن هاوس شو یا سیټي شو دا یو څو چې کوم ایکسپنسیو پرایویټ انسټیټیوشنز دي سکولونه دي ایچ ایس ان وغیره شو بورډینګ سکول شو که نه نو د دې فیسونه هم ډېر زیات څه وایي لکه مطلب آی تھنک چې 15,000 10,000 12,000 خو به یې خامخا به ټیچرز لم ډېره تنخواه ورکوي نو ښه ښه ټیچرز راځي ایم فل پی ایچ ډي ټیچرز دې کې صحیح شو دې نه علاوه چې کوم دی لیس ایکسپنسیو پرایویټ سکولز دي لکه د میډل د متوسط طبقې دپاره چې چا لږ ډېر وس کېږي نو هغه خپل بچي سرکاري سکولونو کې نه داخلوي بلکې پرایویټ سکولونو کې داخلوي او دې کې ځینې سکولونه ښه هم وي ځینې سکولونه ډېر خراب هم وي لکه مطلب په کوڅه کوڅه کې په کور کور کې سکوله د ګراونډونو فیسیلیټي نشته هیڅ فیسیلیټي نشته صحیح شو دا ایکسپنسیو پرایویټ سکولز چې کوم وي دې کې ګراونډونه هم وي دې کې وال هم نه وي ماشوم نه وخي ماشوم له خود اعتمادي ورکوي تخلیقي صلاحیت ولا ورکوي د لیکلو د خبرو کولو پبلک سپیکینګ د رایټینګ دا ټول سکلز چې کوم دي نو هغه ته ښیي او همدغې سکولونو نه دا فیوچر لیډرز چې کوم دی نو روزي تاسو چې نن سبا پولیټیکل لیډرشپ وګورئ فوج یا هر ځای کې چې کوم لیډرشپ وګورئ نو هغوی بیکګراؤنډ چې نو هغه د ښه سکولونو وي صحیح شو که نه څنګه عمران خان او پرویز خټک چې کوم دي نو دا کلاس فیلو وه ها پبلک سکولز پبلک سکول سرکاري سکولونو ته وایي صحیح شو دا حکومت سکول شو اکثر پرایویټ سکولونو هم ځان سره پبلک سکول لیکلي خو دا غلطه خبره ده پرایویټ سکول ته نه دي پکار چې ځان سره پبلک سکول ولیکي صحیح شو ځکه چې د پبلک دپاره نه یې هغه د بزنس دپاره یې ښه پبلک سکولز چې کوم دی نو دې کې ټیچران قابلان وي د پرایویټ سکولز نه دې سره فنډ هم ډېر وي خو چونکې زمونږ سرکاري ادارې کمزوري دي او
اټیچیوډ داسې دی چې سرکاري کس چې کوم وي نو هغه کار نه کوي، محنت نه کوي. صحیح شو. هغه ځکه نه کوي چې هغه ځان له یو ډیبیټ ته چې ولې نه کوي، خو د هر یو کس کوشش دا وي چې هغه د پبلک سکولز کې خپل بچي نه داخلي. صحیح شو. ایون سرکاري استادان خپل بچي چې کم دی نو کولک بچي وي وسه کېږي نو پرایویټ ایکسپنسیو پرایویټ سکولز ته ولېږي، کو دونه وسه نه کېږي نو عام پرایویټ سکول ته ولېږي. صحیح شو. دې نه ټولو نه غریبانان چې کم دي د پاکستان غریبه طبقه، د دور دراز علاقو طبقه، هغه مدرسو ته خپل بچي لیږي. ولې؟ ځکه چې هلته وله روټۍ هم ورکوي، د سټې بندوبست هم وي. صحیح شو. او یو قسم هغې دا هم ګڼي چې په دې کې ثواب هم دی. صحیح شو. نو په یو ټیکټ باندې 3 مزې هغې ته ملاویږي. دا مدرسې چې کم دي نو دا زیاتره د هرې فرقې ځان له مدرسه وي. صحیح شو. او بیا دې ته اکثر فنډینګ هم کیږي، لکه مثلا اهل حدیث دي نو هغې ته د سعودي عرب نه فنډینګ کیږي. صحیح شو. او دې نه علاوه د بهر نه مو د دن نه هم وته، لکه مطلب د بریلیانو چې کومې مدرسې دي نو د چې کوم غټ غټ بزنسمینان دي یا د انډیا یا د پاکستان یا په دوبۍ وغیره کې، نو هغې چې کوم دی نو فنډینګ ورکوي خپلې فرقې مدرسو له. صحیح شو. بیا چې کوم دی کالج ایجوکیشن دی، نو کالج ایجوکیشن کې په ټاپ باندې مونږ سره اے لیول او او لیول دي. ایڈوانس لیول او آرډنري لیول مطلب دی کې دا اف ایس سی سسٹم نه بلکې دا انټرنیشنلی ریکګنایز سسٹم دی. دا سټوډنټ په دې بیسس باندې په ویسٹ کې یا په فارن کنټریز کې هم ایډمیشن اغستی شي په بی ایس پروګرامز کې، چې څنګه تاسو دلته ایډمیشنز اخلئ دغه شانتې چې اے لیول او لیول څوک وکړي نو هغه په یو کې یو ایس کې اسټرالیا نیوزیلینډ وغیره کې هغه ایډمیشن اغستی شي. صحیح شو. په دې کې چې کوم دی بیا کیډټ کالجز دي چې اکثر د خاص کر د هلکانو دپاره، اوس خو د جنکو کیډټ کالج هم شروع شوی دی مردان کې، د هلکانو دپاره د والدینو دا خواهش شي چې زما زوی دی کیډټ کالج ته لاړ شي. صحیح شو. نو د دې خپل ټیسټ وي دې ته تله اسان نه وي، خو چې کیډټ کالج ته یو هلک لاړ شي نو د هغه ډېر زیات ښه ګرومینګ کېږي، ځکه چې په هغې کې ډېر زیات ډسپلن هغه کې راشي، موبایل پبجي مبجي نه خلاصي، ټیک ټوک میک ټوک نه. بل دا وي چې مطلب د هغه ډېر زیات ملګري جوړ شي. صحیح شو. یو غټ نیټورک یې جوړ شي. صحیح شو. نو هغه ملګري هغه بیا په فیوچر کې پکارېږي. فرض که د کوهاټ کیډټ کالج نه 2 هلکانو سبق ویلی دی، اوس یو پکې افسر شو، بل چې کم دی نو هغه پکې افسر نه شو، بزنسمین شو. اوس دی فیوچر کې ملو شو، او په خیر میجر صاحب ته خو زما کلاس فیلو نه وي، هغه به ته وي ها بالکل بالکل. نو څه میجر صاحب څه شته خو نه، بس دا ټیکه ده، بس دا واله دواړه لکه د یو بل خیال و دغه ساتي. صحیح شو. نو دې کیډټ کالج کې ډېر زیات ډسپلن راځي، انګلیش یې ډېر زیات ښه کېږي، فزیکلی هم فټ وي. صحیح شو. اعصاب یې مضبوطېږي. صحیح شو. دونه سختي چې پته وکړي نو ستا اعصاب هغه تو ممي ډیډي نه بیا. صحیح شو. ښه سخت او کلکه لکې هر یو سچویشن چې کوم دی ته فیس کولی شي. نو که مطلب ته فوج ته لاړم نه شي، فوج یو مضبوطه اداره ده پاکستان کې، هر یو فیملی دا کوشش کوي چې زما زوی دی فوج ته لاړ شي. نن سبا خو لوریان هم خلک فوج ته لیږي، بلا شي پوسټونه راوتي دي. صحیح شو. دې پسې چې کوم دی نو ټاپ پبلک کالجز چې کوم دی دې ته خلک کوشش کوي، لکه اسلامیه کالج شو د جنکو دپاره، جنا کالج شو، یا ایون ایډورډز کالج شو. بیا چې د هغې نه څوک پاتې شي نو پرایویټ کالجونو ته لاړ شي. که څوک وس رسي، د چا وس رسي نو آی سی ایم ایس وغیره ته لاړ شي یا نور داسې
ښه پرایویټ کالجز ته لاړ شي چې د هغې نه څوک پاتې شي نو بیا پبلک کالجونو ته یا ګورنمنټ کالجونو ته یا ټیکنیکل کالج ته ورشي صحیح شو او بیا چې کم غریبه طبقه ده چې هغې نشي افورډ کولی خیر پبلک کالجونو فیسونه دونه نه وي دا هر یو کس افورډ کولی شي خو ځینې چې کم وي نو هغه دام نشي افورډ کولی لکه سپینه جامه سپلی دام نشي افورډ کولی نو هغې خپل بچي چې کم دی نو مدرسو ته ولېږي بیا یونیورسټي لیول دی یونیورسټي لیول کې مونږ سره پاکستان کې هم طبقاتي تفریق دی چې کوم ایلیټ کلاس دی اپر کلاس دی هغې خپل نوجوانان او لوریانې چې کم دی خپل بچي هغه ټاپ یونیورسټیز ته ولېږي فار ایگزامپل آی بی ایس شوه لمس شو صحیح شو پاکستان کې دونه ډېر یونیورسټیز هم نشته چې کوم ته موږ ټاپ یونیورسټیز ویلی شو نو دغه یونیورسټو ته چې کوم دی نو د کریم خلک ځي صحیح شو بیا میډیکل کالجز ته خلک زور کوي ځکه چې د ډاکټر پاکستان کې ډېر زیات ضرورت دی آبادي ډېره ده ډاکټران پې کم دي سرکار کې هغې ډیوټي هم دونه نه کوي او پرایویټ کې مریضان ډېر دي ځکه چې د صحت خو ډېر زیات مسلې دي پاکستان کې میډیکل کالج نه پس بیا د انجینرینګ یا د آی ټي کالجونو سټیټس وي صحیح شو چې یو هلک یو ماشوم یا یو جینۍ په انجینرینګ یا آی ټي کالج کې وي نو اټ مینس چې د هغې فیسونه هم لږ سیوا وي که نه د میډیکل خو ډېر سیوا وي که په میرټ هم وشي نو خامخا څه ناڅه فیس پکې وي بیا پبلک یونیورسټیز انسټیټیز ته خلک زور کوي زیات تر خلک چې کم دی چې بیا ایډمیشنز کوي نو د پېښور یونیورسټو کې یا د مردان یونیورسټو کې صحیح شو د ښاریو یا ډي ای خان یونیورسټو کې یا داسې اسلام آباد لاهور کراچي فیصل آباد ملتان داسې غټ غټ چې کوم ښاریو دي د هغې یونیورسټو ته سوچ کوي صحیح شو چې د هغې نه څوک پاتې شي نو بیا د کلو یونیورسټو لکه مطلب ثواب یونیورسټي شوه باچا خان یونیورسټي شوه چارسده کې صحیح شو داسې د کلو یونیورسټي یا ملکنډ یونیورسټي شوه چک دره کې د هغې نه پس چې د چا مارکس ډېر زیات کم وي او لږ افورډ کولی هم شي نو هغه بیا داسې پرایویټ یونیورسټیز ته لاړ شي لکه ناردرن یونیورسټي شوه پریسټن شوه سیکاس وغیره شو خو د دې چې کوم دی د دې ډګري دونه لکه د ناردرن چې کومه ډګري ده نو هغه دونه ویلیو نه لري چې څونه د عبدالولي خان یا د پېښور یونیورسټي ډګري ده صحیح شو اخره کې بیا جامعاتي چې کوم درس نظامي وي او دا مدرسې هم چې کوم دی نو رجسټر شوي وفاق المدارس سره صحیح شو خو دا ده چې لکه یو کس مفتي شي نو خامخا د هغه بیا لږ سټیټس سیوا وي چې چا هسې لږه مدرسه ویلي دا خو دونه سټیټس نه وي خو چې لکه یو کس سپیشلایزیشن وکړي ګریجویشن وکړي علم وکړي او بیا ورپسې مفتی شي نو د هغه بیا سټیټس چې کوم دی لږ های شي دا خلک قدر کوي د هغه نه خلک مسایل اورئ مطلب پیسې خو ورسره نه وي خو لکه نور پاور ورسره وي فتوا لګولی شي دې نه پس مونږ راځو د ایجوکیشن ټایپس ته او ایولوشن ته صحیح شو نو دا به زموږ نیکسټ لیکچر وي اوس لږه وقفه اخلو تھینک یو ویری مچ